स्कूल چې دی سر ماډل های سکول پشن سر په حکیم در کلاس 10 ته پورې سبق ویلی دی. آیا په ماډل سکول کې په کالج کې تی پریکټیکل ساينس وایي که خالي تیوري مو تر 12 زما سپیڅې نه دی اخیس د میانت چې شو سار به ما جمعه ته راپورته کې جمعات به وکړي د لاس رړی بیا کش کړه مارکیټ له بولاړي کریټون نو سبزی موزی به د موټرانو دا توره چې ور د سکول ټین چې برالی را منډه به کوي وردی به بدله کوي سکول له دې لایبرری کې خالي کړه سبقان وایي که نو کښنیان سبقان سره ستانه وایي چې اوسې په خوې به دا غوسې یاران څنګه یاران د قیامت پورې چې بستا کړو سره روان چې الله رزق به وخوري د قیامت پورې به د حلال خوري حلال خوري حلال بخوري نیکی به کې ګرځي نیکی به کې ګرځي کله آرام په وخوري بیا به آرام د قیامت پورې آرام خوري ډاکټران چې کوم دی اکثریت سوشل لایف نه لري دا چې کوم سټډي کول خالي هارد کتابونه دي کتل یعنی خالي کاغذي کتابونه دي کتل کله دې علاوه تا پر یوټیوب او په مختلف سافټ ویرو باندې د میډیکل متعلق ویډیوز لیکچرز هم کتل. بسم الله الرحمن الرحیم. نن راغلی په کلی امیر آباد کې چې په ځړانه باندې په تروا باندې مشهور دی. څو ورځې مخکې موږ یو ویډیو کړی ولا هغه ویډیو کسي فیاض هغه کې یو درخشي ولا زوی د ام بي بي اس سیټ اخستیولو تارخشي والا بچي څوک ورو د کوم ځای فارغ سوولو په کوم سکول په کوم کالج کې سبق ویلولو څنګه تر دا ځای پر ځان را رسولي ولو نن عمر دا سره په خپل ناستو د خپل واورو چې دغه څه د خپل مهنت تر کوم ځای کړی دی او څنګه کړی دی کوم خواري اکټر ده مر سره ناستي دا ټیم بهیر احمد د خپل تعارف مشتو کی او دغه بعد کې د سنور سوالات کو بهیر خان یو جهان مننه او خپل تعارف کې چې تاسو کې د کمزې سبق چې ویلي دي. سر زما نوم بهیر احمد دی سر او د پلار نوم فیض محمد دی سر کلی امیر آباد تعلق لرم سر د امریکیټ سر که د امریکیټ چې کومه تیاري و کوم سیشن سر موږ د سټار اکیډمي نجیب صاحب سره مکمله کړ او سر سکول چې دی سر ماډل های سکول پشن سر په حکیم در کلاس 10 ته پورې سبق ویلی دی او کالج چې دی سر ګورنمنټ ډیګري کالج پشن سر په هغه کې مې پیسې کمپلیټ کړې ده سر. سوال دا دی چې دا ستا فلار یو رخصه چلی غریب سړی دی موږ په علاقه کې خدا مشهور دی چې مطلب که ته په زوی باندې د زوی سره ډاکټر جوړې یا په زوی باندې ښه تعلیم کوي دا ډېر پیسې غواړي دا غواړي ته زه دا تاریخ نه چې یو رخصه والا زوی ام بي بي اس سیټ څنګه واخیست سر یو قسم سر د دې شاته یو قربانیانې موجوده دي سر هغه که زما خپل دي که زما د والد صاحب که زما د ورونه سر دا یو خپل جلا تعاون کې موجود دي سر او بل سر دا نن سبا چې کومه خبره مشهوره ده چې مطلب یو د کامیابي لپاره پیسې ضرورت دي سر دا خبره بالکل یو قسم نه ده صحیح سر ولې سر که موږ ورته وګورو موږ خپل فاینانشلي سر ویکو سر که زما پلار که زما ورونه لیکن سر محنت چې دی ما چې کوم محنت وکړي کوم سټډیانې ما وکړي کوم زما ټیچران چې کوم پات ما ته راښولي زه بالکل سر ما هغه پات فالو کړي او نن دا د ریزلټ ماته میلاو سر په قدر ته تر ګردو غټ شي خدا دې چې د انسان بیس برابري آیا ستا بیس برابر ولو په دې وجه باندې تا دونه ژر د ام بي بي اس سیټ واخیستې که د بیس کمزوري ولو بعد کې د محنت وکړي سر اصل کې سر دا رنګه یو دا دی سر چې مطلب د بیس په حواله سر د بیس زموږ بیس شو الحمدلله ډېر شو سر ولې سر چې کوم ټیچر زموږ ته کوم پات راښوي سر بس هغه پات موږ فالو کوي که په سکول کې وو که په کالج کې وو اوندو که په اکیډمي کې وو سر دا پات موږ فالو کوي نو ټیچر چې کوم ګایډنس دی بالکل موږ هغه مطابق نو چې کوم سټوډنټس تللي دي سر نن بالکل ښه ریزلټ ماډل سکول څه دی تر لسم کړی دی ګټه سبقان دی حالت ویلي دي په ماډل سکول کې شو استادان څوک ولو چې ته ښه ګایډولې ښه سبق درته وایي سر د هر استاد جلا خپل تعاون یې سر د سټوډنټس په زندګي کې د سټوډنټ په چې کوم کامیابي ده سر په دې کې سر چې کوم زما فیلډ سر ما به په هغه ریلیټډ چې کوم ټیچرز وو د هغه سره به ما ډېر هیلپ اخیستی سر مطلب په ټیچرانو کې کوم ټیچر ډېر کوپریشن تاسو سره کوي سر چې راوایي پر سبجیکټ کې سر چې کوم ټیچر موږ ته کوم سبجیکټ وایي سر هغه ټیچر موږ ته ډېر هیلپ کوي سر نو په دا وجه زموږ بیس چې سر ډېر برابر سو ساينس یو داسې سبجیکټ دی چې د پریکټیکل بغیر نه ویل کېږي تیوري د ساينس د پالتو ده
آیا په ماډل سکول کې په کالج کې تی پریکټیکل ساينس وایي که خالي تیوري مو ویل؟ سر تیوري باندې ډیر زیات فوکس دي سر. موږ په علاقه کې هو سر. نه زه د ماډل د کالج ډیګري کالج خبره کوم تاسو. سر تیوري باندې زیات فوکس دي او پریکټیکل سر موږ هم کول په لاس کې بیا پریکټیکلان وکړل. څه پریکټیکلان کول په کالج کې هم په دغه کې؟ هو سر. پریکټیکلان زیات ولو. هو سر پریکټیکل ور زیات. څه په دې کې لروزي تقریبا تاسو ټیم سټډي کوله چې کوم وخت د ام بي بي اس تیاری کوله؟ سر د اف اس یو د میټریک کوم تیاری و سر پاکي لا بیا هم کم سټډي و لیکن چې امریکي سیشن سٹارټ سو بیا مارچ سر پیر ډول تیاری مې کول سر میکسیمم سر 9-10 hours ما تیاری کوله. هو سر. او ماښام ټیم چې بکرین سره تقریبا تر څو بجو بیا ناست سر 10 10:30 بجې ماکسیمم ټایم سر. تاکشن ستړي. هو سر. ماستن ټایم چې وو هغه په دې سړی ته خوب ورسي بیا نو سټډي. چې په کوم ځای کې موږ نه شو دا کښنی لایبرری معلومیږي ته لیکلي دي هوم لایبرری بورډ دی یو دوه بورډ دی کښنی لایبرری دا کتابونه دي نو ستا د ویلو ځای کې دغه دی که نور ځایونه هم ستا؟ یا سر بس ما چې میټریک وکړي سر پیسې کې بیا سر نو مخامخ د چا صفت سړی نه کړي لیکن تا چې کوم سیشن وکړي زموږ په سکول کې ماډل سکول کې چې تا ما د هوم لایبرري و ما د بنیاد کښېږدی وي نو هغه یو قسم زه موټیویټ کړم سر. بیا دا یو کچن و سر. کچن ته دغه زما هغې هم د غوا منډه و ما د غوا منډه لایبرري کړه تا کچن دغه کوي. اچھا په دې لایبرري کې ماشاءالله کتابونه هم ته ډېر حد سره دي. په دې لایبرري کې خالي کړ ته سبقان وایي که نور کوچنیان هم سبقان سره وایي مطلب خور د ورور د ګرد دي؟ یس سر مکمله فیملی ممبر دي سر. د دې راځي سبق وایي څه محسوسه یې په یو کور کې د سبقت لپاره جلا کمره یا جلا لایبرري لازمي ده که نه ده؟ سر ډېره ضروري ده سر ډېره لازمي ده سر. ولې د جوینایل چې کوم دي سر ینګر سر دا چې سټډي روم نه لري سر دا خو نو سیټل نشي لایبرري دپاره چې په اوم کې چې کوم لایبرري سر هغه دې ته ښه ماحول پرووایډوي سر. تر لایبرري مخکې ستي د کور کوچنیانو تا سره کوم سبق وایي د لایبرري بعد کې سره کوم فرق شته؟ سر ډېر زیات فرق و سر. وختي چې بو ما به دې ته ویل چې سبق وایه لیکن هغه یو قسم ماحول نه وي سر. بیا چیرې د بیا نو کوچنیان سر د سوچ نه وي جوړ چې دوی سبق وایي لیکن چې ماحول میلاو شو سر بیا ما نه دي ورته ویلي. بیا بهیر خانه تر دا ځایه پورې سړی ځان رسوي چې امډیکیټ کوي زه د 18 ګنټې ته لرو تیاري کوله که د شپه به ورته ناست ولې په دې کې خو تر ګوره زیات د یارانو رول هم ډېر وي. یعنې پښتانه وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې یاران دي څنګه یاران؟ سر یو معاشره کې سر 2 دانې دوستان مې و سر او د امډیکیټ سیشن چې کله سټارټ شو سر ما هغه دوه ته نمبر یې ګرځه ما بلاک کړي سر. بیا ما نه دي سر کړي سر. نو سر چې کوم زما سټډي ټایم به و سیکنډ ټایم به دوی ما ته کال کوي چې مطلب راوځه موږ ته به لږ ماینډ ریفریشمنټ وکړو لیکن ما هغه ټایم کې متي بلی سر بیا ما دوی ته حال نه دي کړی سر. یارانو سبق سره کېږي؟ سر چې طالبان نه کېږي سر. طالبان لږ به کېږي که لږ کېږي لیکن چې کوم امډیکیټ سیشن سټارټ شو سر بیا دلته سټډیانې زیاتې شوې بیا ما سر په سکول کې چې کوم وخت سټوډنټ به دی ظاهره د موږ سکول د تللو په کلاس کې به موږ کله کله خپله درلمه ستا هلته چې کوم د ډیسک والا و هغه څنګه حل کوم؟ سر هغه به ټیچرز به انتخابول سر. دا زموږ دا نه و چې موږ انتخاب کړی لیکن ما چې ما ته اختیار کړی وی سر بیا ما ډېر ښه فرینډز انتخابول. دا یو رول و سر ماډل سکول کې چې مطلب دوستان چې دي دا یو په هفته کې بیا بدلول د ډیسک چې کوم دوستان سره ناست دي. څه وجه وه؟ سر وجې دوی ته غالبا شور معلوم و لیکن دا و چې دا 2 دانې سره دوستان پرې وځي ډېر کښېني بیا نو دوی ګپې شپې سر یو قسم آزاد ماحول جوړ د دې څه د بچولو لپاره به دوی بیا د دوستان سره بدلو. نن تا د ام بي بي اس سیټ واخیستې په دې کې ستا د خاندان ښه کردار دی د ښه کردار دی بل څه محسوسه یې؟ څه وایې چې اکثریت زموږ په بلوچستان کې ډاکټران په دې حواله سره ډیر غلط په نامه باندې یادېږي چې دا ډاکټران چې کوم دي دا د ایکسرې والا سره دوی میلاوي د ټسټو والا سره دوی میلاوي د کمپنیانو سره دوی میلاوي که نن ته په یو ښه ماحول کې اوسېدلی د غربته سره وتلی ته به په مستقبل کې د انسانانو د خدمت لپاره څه وکړې؟ آیا دغه چمونه به وکړې لکه دا نور ډاکټران چې کوي که یا ستا ارادې وسله نورې دي؟ چې د کوم د خلکو څرنګه کنسپټ دی سر هغه خو بالکل دوی سچایي بیانوي سر او سر انشاءالله سر زما بالکل دغه سوچ دی سر چې
چې کوم د ډاکټرانو یا چې کوم په دا فیلډ کې کوم دغه سوی دي یو قسم بدنامه سوي دي سر هغه به انشاءالله سر د نوی نسل بیا برابر کړي سر. نوی نسل که ته خپله نوی نسل کې زه شمار یم زما دوستان چې کوم دي موږ په دې وجې باندې سره کښېنستلي یو قسم په دې باندې خبره موږ کړې ده سر. څه فیصله مې کړې ده؟ فیصله سر دا رنګه ده چې مطلب دا یو دور به دا به موږ بدلو. په دې کې کوم کوم انډیوالان دي؟ چنار دی، هو سر محمد سید دی او طلا خان دی سر. طلا خان دی. مطلب تی کومه فیصله کړې چې موږ به د معاشرت خپل کنټریبیوشن کوو د خپل وسه پورې؟ ډېر زیات کنټریبیوشن وکړو چې سر د خپل وسه هم زیات. زه خو دا وایم چې ډاکټر دی یو کنټریبیوشن نه کوي، ما چې خالي نه دی په دواو کې د کمپنۍ والا سره ملاوي، نه د ایکسرې او غیر ضروري ایکسرې او ټیسټونه ورلکي په دام ته د غټ خدمت په نو سر موږ هم دغه ختمو یو قسم رواج جوړ شوی دی دا ختمو سر انشاءالله. بس موږ غواړو چې خدای دې وکړي زموږ په پښین کې دا رقم نور ډاکټر نسیم غوندې خلک پیدا شي چې په لږ فیس باندې انسانان ته زیاته ګټه رسولی شي انشاءالله سر. انشاءالله سر اوس به ته ځې کوټ له هلته به تیاري کوې نو سوچ څه دی چې هلته تا څنګه یو پلانینګ جوړ کړی دی چې زه به دا طرز باندې سبق وایم؟ هو سر خپل ټایم ټیبل مې جوړ کړی دی او سات چې کوم د امډیکیر دا و سر ما د امډیکیر دپاره ګول ټیبل جوړ کړی، ټایم ټیبل مې جوړ کړی. هغه زما سوچ دی چې زه هلته هم اپلای کړم سر. هلته بیا سر یو قسم ماته به ټایم میلاو شي چې زه بیا سپورټس هم وکړم. دلې ماته ټایم نه و، هلته بیا ماته ټایم میلاو شي. ډاکټران په باره کې خو دا مشهور دی چې ډاکټر ته چې کوم دی ډاکټر ته څه تربیت هم ورښیاست چې د لږ خدای وپېژني، آخرت وپېژني. نو آیا له روزي یو داسې سټډي کوې مطلب روحانیت ته سړی ورزندګي کړي، مذهب ته سړی ورزندګي کړي، په تاریخ خبر سي، په اخلاقیاتو، په معاشرت باندې ستا ته پوهنه راسي؟ بس دا رقم سټډي له روزي کوي څه که خالي امډیکیټ ته خالي د ساینس تیاري د خالي میډیکل دی؟ سر د ټیسټ در مخه سر مکمله فوکس په سر امډیکیر، لیکن بیا دا بعد سر د اوس نو سبا چې سر ډېر ضروري دی لازمي دی د مسلمان بحیثیت مسلمان سر د ختم نبوت چې کوم کورس دی سر په دې کې زه مکمله دا کوم سر اوس انټرسټډ یم په هغه کې. دغه عام کتابونه دې کتلي دي څه؟ سر غالبا د کانیانو په شکل کې یا د تاریخي چې کوم اسلامي تاریخ دی سر د مختلف اهم شخصیات په باره کې سر ما کتل. څه پیغام ځوانان ته ورکوي چې د ځوانان ته څه کول پکار دي؟ ډېر ځوانان دا رقم دي چې هغه بالکل محنت نه کوي، پلار پیسې په ګاروي، هغه محنت نه کوي. ته ځوانان ته څه پیغام ورکوي؟ سر دا که دوی نن محنت نه کوي سر دا یو قسم که موږ زندګي ته وګورو سر د زندګي دوه سټیجه دي سر. یو چې ینګر سي سر یو قسم ورته نوجوانان سر، یو بوډاپن دی سر. که دې په نوجوانۍ کې محنت وکړي بیا به د دې سمانه چې ده سر دا بالکل بیا چې کله سړی اولډ ایج ورسېږي سر بیا به هغه ټایم د ده سمانه تا ته میلاوېږي. که نه که دې اوس محنت نه وکړي سر بیا په اولډ ایج کې بیا ته محنت په دې بیا کنټینیو. یعنې ته دا وایې چې د نن لږ خواري سبا تر ډېره ځایه پورې ته په سهولت یې؟ هو سر د نن لږ سهولت سبا ډېر به په تکلیف یې؟ هو سر هغه رقم مطلب چې نن سبق نه ووایي سبا په تکلیف کې، نن ووایي سبا په امان. بالکل سر. یو بل دا سر د سبق دا رنګه دی چې د مطلب کې د نن پرېږدي د دې مطلب دا نه دی چې به دوی خلاص ول، دا به دوی خامخا کوي، خامخا به زده کوي. که د یونیورسټي وایي، که کالج وایي، که سکول وایي سر که موږ ته چې کوم په میټریک کې کوم ټاپیکان موږ یو قسم نه ویلي یا دا نه راته میلاو شوي، ټایم نه میلاو شوي، هغه په پیسې کې موږ لپاره یو مسله وه سر. ډاکټران چې کوم دي هغه اکثریت سوشل لایف نه لري او تر ګوره غټ شی چې کوم د انسان سوشل لایف دی چې د انسان د چا غم لذي دی، چا شادي لذي دی، چا سره ناسته ولاړه کوي، د خاله ماما تروري یو پاتا یو ادره کوي. ډاکټران دا رقم دغه نه لري، دا رقم ژوند نه لري. څه سوچ دی چې سوشل لایف لازمي دی که نه دی؟ بالکل لازمي دی سر، ډېر ضروري دی سر. یو قسم د خلکو پر حال احوال باندې حال احوال پوښتنه سر دا ډېر ضروري دی سر. لیکن سر که ورته وګورو سر کېدای چې د دې سټډیانې زیاتې وي سر. نه چې ډاکټر دی فارغه شوي د هفتې په ګډه ورځ په سهار په سرکاري هسپتال کې، مازدیګر په پرایویټ کې، د اتوار په ورځ هم د بلې ضلعې رزغلي یا بل ځای زغلي چې 15 روپۍ وګټم. سوشل لایف جې پاته یې ګرځم بله. نو سر دا بیا دوباره پرته خبر دا ځل راځي سر چې د مختلفو خلکو مختلف ایډیاوې دي سر. نو انشاءالله سر چې ستا څه سوچ دی سوشل لایف په خپله ډاکټري کې کوې که به یا خالي پیسې ګټي؟ یا سر انشاءالله سر سوشل لایف هو سر فیصله مې کړې ده چې بهیر خان دا راته وایي چې نن سبا خو د ډیجیټل زمانه د 21مه صدۍ ده، پر سوشل میډیا باندې، پر یوټیوب باندې مختلفه قسم لیکچرز پراته دي، پریکټیکل ورک پروت دی. دا چې کوم سټډي کول خالي هارد کتابونه دي کتل، یعنی
خالي کاغذي کتابونه دي کتل که د دې څه علاوه تا پر یوټیوب په مختلف سافټویرو باندې د میډیکل متعلق ویډیوز لیکچرز هم کتل سر دا رنګه یو دا دی سر چې کوم ټاپک په سر مرته په اکیډمي کې سمجھاو سر لیکن مرته بډیر سنو په خلاص شوی دا د پاره بیا سر ما کوت لیکچرز کتل لیکن اکثر سر ما لیکچرز نه دي کتلی ما زما سره بوکان پراته و سر د امریکای سیشن سره در مخه ما بوکان واسطه ښه بوکان و سر چې پای کې مکمله بورډ کور کړی و سر هغه بوکان ما سره پراته و سر ما اکثره تیاری دغه څه کول د یو سټوډنټ لپاره دا لازمي بولې چې د ډیجیټل دنیا څخه دی ولادي و سر ډیر ضروری ده سر ولې مختلف لیکچرز مختلف دا رنګه ټاپکان به سر چې هغه په فرست ټایم باندې سر نه سمجاویږي ټیچر زموږ ته په اکیډمي کې ویل بیا به هم سر موږ نه کوي انډرسټینډ په بوک کې به لیکلی وي لیکن بیا به هم موږ بری راوټ کړي لیکن انډرسټینډ هم نه کوي هلته بیا موږ لیکچرز کتل سر تاسو بهیر خان واورېدئ نن د پلار سره موږ ناست یو د فیض محمد لالا سره فیض محمد لالا د خپل بچي باندې څنګه سبق ویلی دی تر کومه ځایه پرې ورسوي نن به دی په خپل ژوند موږ مخته کښېږدي فیض محمد لالا یو جهان مننه نن د بهیر خان څخه موږ انټرویو واخیستله که چیرې ته وګورې د ستا بچی څنګه مهنت کوي او تا په دا رخصه باندې تر دا ځای پورې څنګه راورسوي سر زما بچیان شکر دی الله دې د هر چا بچیان د هغې کې لکه زما ده دا بچی در 12مه پورې زما څه پیسې نه دي اخیستې سر تر 12مه پورې در 12مه زما څه پیسې نه دي اخیستې د ده مهنت چې شو سهار به ما جومات ته راپورته کړو جومات به یې وکړي د لاس رړی بیا کش کړه مارکیټ له به ولاړې کرېټون نه و سبزي موزي به د موټرانو دا ته ورچول د سکول ټیم چې به رالې رامنډه بیا کوي وردي بیا بدله کوي سکول له به ولاړې دا د ده ډیپټي وله چې کالج لکلي د کالج سره هم ساعت د دا کار کوي د قلم د کتاب د دا پیسې د خرچه د پیدا کولې په خپل مهنت باندې نو ماډل سکول چې کلي ټیچرانو لږ دغه کړی ورسره چې بهیر احمد ته کابل هلکې د سکول مه قضا کوه دکتور سر نو ټیک راځم به انشاءالله کوشش کوم راځم کوشش کوم بل ورځ ټیچرانو په مارکیټ کې لیدلو د مخ پټ کړی د لاس رړۍ راکش کړې وه هغه پېژندلی و چې دا بهیر احمد دی نو په ماډل سکول کې سره کښېنستلي وه چې بهیر د دا بعد آزاد دی که پر 10 بجې راکړي که پر نه راکړي که د سکول په ټایم راکړي بعد دا بعد دی آزاد دی خپل مهنت کوي موږ ویل چې دی پالتو ګرځي په ګلیانو کې د یارانو سره ناست بهیر احمد دا رړۍ چلوله بعد د ټیچرانو آزاد کوي ښه نازاوي ښه مهنت ورسره کوي کلیم الله صاحب دا نور ټیچران الله دې دوی ونازوي تر 12مه پورې تاسو یوه روپۍ نه ده اخیستې او د خپله سبق وایي ظاهر د کله کله به سکول هم نه ولاړې هغه رقم به وړي نه بیا هم داسې تونه مهنت یې وکړې تر دا ځای پورې ځان ورسوي څه وجه وله نو د دا وجه وله چې د خپل آینده او زندګي ته یې کتل او موږ غریبي ته یې کتل ګڅ انسان خواري جوړوي که دغه یې جوړوي که جلغوزي او بادام یې جوړوي یا خواري یې جوړوي خواري ته څه مراد دا رقم لکه د چې رړۍ چلوله د چې رړۍ چلوه خواري وکړه جلغوزي چې خورې بیا به د جلغوزو پر لار ځې نو به په طبیعت باندې ګرځې او دا الکوان چې وایي چې باید د سرمایه‌دار زوی سر د سرمایه‌دار زوی په دې کې د سرمایه‌دار زوی کار نشته دا د مهنت کیسه ده دا حساب چې دا شی چې ورته میلاویږي دا په مهنت میلاویږي په خوارۍ میلاویږي سر دا هلک به پر داسې لایبرري کې ناست ولو ما به ورته ډوډۍ به موږ نیمه دین خوړلې وه دی به یې وخت راغلی ما به ښه ورته وکړي ور پلاره زما یو سکینټ ډېر غټ قیمتي دی ما دا ستا سکینټ اوس قیمتي څه ده راځي موږ په پوهېږو نه د قیمت بیا څه رنګه دی موږ خو نه تعلیم کړی دی نه په پوهېدلو پلاره بس نو اخري بیا د دې دغه وویني انشاءالله دا زما د قیمتي منټ نتیجه به بیا انشاءالله وویني ته په خپله سبق ویلی ما سبق نه دی زما ارمان دا په زړه کې دی چې ما سبق نه دی ویلی زه دا بچیان سات ښه ښه مو ورته کوم چې سبق ښه بل دا دی چې مارکیټ دی مارکیټ کې به مزدوري کول هلته به د لاس رړۍ به ورسره وه د چا سره به شي زغلولې 15 روپۍ پیدا کړي خپل سبق یې په وایي دغه ستا په ویلو باندې شروع کړي که په خپله یا په خپله شروع کړي
ښه. نو دلته زما مستقبل ته کتل چې پلار یا رخصه چلی یا ټانګه چلی. نو اوس کور بچیان کشنی وله نور کشنی وله خواري نه وله دوه چوټګان وله په ګیرج کې دا پیسه بلو. نو د ذکر زما یوه ټانګه وه یا یوه رخصه وله. نو دا ورته کتل چې زه د پلار څه کتاب راوغواړم، زه قلم جنا وغواړم، زه کاپۍ جنا وغواړم، زه اردو جنا وغواړم. نو دا زما د پلار دلته کور دی. نو دا زما د پلار به څه زندګي بس د دی بار بار کور ودان چې د زما سره دا محنت کوي چې دا محنت کوي، ما د کور د بچیانو محنت کوي، الله تعالی بس د بچیانو روزګار برابروي او د خپل دا محنت را سره کوي چې قلم کاپۍ یو کتاب د راوړل په دا ریړۍ باندې د خپل محنت کوي. انسان ته پکار دی چې په خپل بچیانو باندې یوار د بل مزدوري وکړي. پکار دی که نه دی؟ پکار کې بېلاري کوله په ویکه کې بېلاري نه کوله کې بېلاري نه کوله بس دغه حساب به برابر کې بېلاري کوله بیا پکې بیا چې دماغ یې ځای له ورسي بیا دماغ ځای له راسي دی کار به پکې چې ښه دی کار به پکې ښه وکړه سي ښه وکړل سي چې وکړه سي بیا بېکري کار به پکې بېکري کار به پکې باروالي به پکې دا رقم و دا به پکې بیا د خپل برابر بیا به دی برابر سي چې ما په بچیانو آرام نه دي خوړلي ان شاء الله دی به په ما نه خوري. حلال رزق څنګه بولي؟ الله رزق نو خو دی حلال دي زما د شکر نه ګس حلال رزق څنګه بولي؟ حلال رزق څه پیدا حلال رزق و څه پیدا کړ دا دوی چې د قیامت پورې چې بستا کړو سره روان چې حلال رزق به وخوري د قیامت پورې به د حلال خوري حلال خوري حلال به خوري نیکی به کې ګرځي نیکی به کې ګرځي که د آرام په وخوړي بیا به آرام در قیامت پورې آرام خوري. نه به د ځان په شی نه به د جان په شی یو چا په شان نه دي. د حلال د حرام ته دا فرق د حلال او د حرام دا فرق دی چې ما حلال په خوړلي دي محنت مې کړی دی خو تا زیل دوم ما اخبار خرڅوي اخبار دې خرڅوي ما شکر دی حلال په خوړلي دي د هغې حلال زامن مې دي شکر دی د هغې په ناز راته ګوري